بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د الفقه الميسر 77 نمبر درس دی. په نن درس کې به زمونږ د شروط صحت التیمم بعد شروع دی. د تیمم د صحیح کېدو شرطونه. شروط دا د شرط جمع ده، مونږ په پښتو کې وایو شرطونه. او صحت چې دی صحیح کېدلو ته وایو، تیمم ته وایي. نو موږ به دا شروطو چې دی دا د شرط جمع ده، دا مضاف ده. او صحه چې دی دا د دې شروط دپاره مضاف الیه ده، او بیا واپس مضاف ته د تیمم دپاره، او دا تیمم مضاف الیه دی. نو موږ د صحت د مضاف الیه مضاف وایو. نو دا به داسې وایو شروطو صحت التیمم. د اخر نه به د مضاف الیه نه به ترجمه کوئ ښه. د تیمم د صحیح کېدلو شرطونه. د تیمم د صحیح کېدلو شرطونه. او که تاسو داسې دغه وکړي ترجمه وکړي، نو نه به په خپله پوه شي او نه به په بل پوه کړي چې شرطونه د صحیح کېدلو د تیمم. نو دا معنا داسې ګډه وډه غونته کړې، لفظي معنی دا وکړئ. ته صحیح معنا وکړه نو طالب به په همیشه لپاره پوه شي. د تیمم د صحیح کېدو شرطونه. د تیمم د صحیح کېدو شرطونه. نو دې نه مخکې مونږ دوه شرطونه ویلي. یو شرط د تیمم نیت دی، او دویم شرط کې هغه اته مثالونه هم ورکړو چې یاره دا اته مثالونه په هغه دویم شرط کې وو. نو چې دا اته مثالونه موجود وي نو بیا به تیمم صحیح وي. ښه جي. اوس دریم نمبر شرط، الشرط الثالث. الشرط موصوف، الثالث ورله صفت دی. نو موږ وایو دریم شرط. اول به د صفت معنی کې، وروسته به د موصوف معنی کې. دریم شرط ان یکون التیمم. ان یکون دا ان مصدریه دی، دا فعل مضارع چې دا هغه د مصدر معنی ته اړی. نو د مصدر دا یکون دا فعل ناقص دی، د معنی را کیږي. نو چې کله کې ان مخکې ولګي نو کېدل، هونا اردو کې وایي هونا. نو د اردو کې د مصدر علامت د نون الفنا دی. هونا، کھانا، پینا، چلنا، پھرنا، بیٹھنا، اٹھنا، چلنا. نو دغه د نون الفنا چې اخره کې راشي دغه مصدر وي. مونږ په پښتو کې پکې دا لام ساکن وایو. کېناستل، پاڅېدل، اوده کېدل، تلل، راتلل، خبرې کول، خاموش کېدل. نو دا لام ساکن پکې راځي. نو ان یکون معنا ده کېدل. التیمم تیمم کېدل بشیء طاهر. ګورئ دا با جاره معنا ده سره. شیء یو څیز، دا نکره دی ځکه پکې مونږ وایو یو څیز. طاهرین پاک. نو دا شیء موصوف دی او دا طاهرین صفت دی. نو مونږ وایو یو پاک څیز سره تیمم کېدل، تیمم کول. دا یو پاک څیز سره تیمم کول. ٹھیک شو. نو ان یکون تیمم کول بشیء طاهر، په یو پاک څیز سره. ٹھیک شو. من جنس الارض. من معنا ده نه، او جنس قسم. ارض ځمکې ته وایي. د ځمکې د قسم نه، د ځمکې د ذات نه، یعنی چې دا څیز ځمکې سره تعلق وي. دا څیز د ځمکې د یو قسم نه وي، لکه یا خاوره وي، یا چې دی مخکې مثال لا کړی، یا خاوره وي، یا کاڼې وي چې دا کاڼې هم د دې ځمکې حصه ده، یا چې دی دغه وي دا شګه وي، نو دا د ځمکې حصه ده. ٹھیک شو. یا خښته نه ده. خښته که دا خښته په بټۍ کې پخه شوې وي او که کچه وي، خو دغه د تیمم دې سره تیمم کېږي، خو به شرط دا دی چې څیز پاک وي. دا دوه شرطونه پکې دي. ان یکون تیمم بشیء طاهر. تیمم په یو پاک څیز باندې کېږي. التیمم ان یکون تیمم کېږي بشیء طاهر، په یو پاک څیز سره. ٹھیک شو. نو تیمم په پاک څیز سره کېږي. من جنس الارض، د ځمکې د قسم نه، د ځمکې د ذات نه، د ځمکې یو حصه وي، لکه کالتراب، لکه د خاورې په شان. یا موږ د دې کاف جاره معنا کوو لکه، یا معنا کوو په شان. نو کالتراب، نو دا کاف جاره دی، التراب مجرور دی. نو اول به موږ د مجرور معنا وکړو، بیا به د حرف جر معنا وکړو. د خاورې په شان، یا لکه د خاورې. ٹھیک شو. دا خاوره چې دی دا د ځمکې حصه ده که نه، د دې ځمکې یو قسم دی. ٹھیک شو. یو حصه ده، یو حصه ده، یو قسم دی دا ځمکه، د ځمکې حصه ده دا خاوره. ٹھیک شو. دا خاوره چې دی دا د دې ځمکې نه جوړېږي. نو همدا د ځمکې قسم شو، د ځمکې دغه شوه، حصه شوه. نو تا ته وایي تیمم
په یو پاک سیس سره کیږي خو چې هغه پاک سیس وي من جنس الارض هغه د ځمکې د جنس وي د ځمکې د ذات نه وي د ځمکې د قسم نه وي کالتراب لکه خاوره په خاوره هم تیمم کیږي والحجر او کاڼې نو په کاڼي باندې تیمم کیږي دا هم د ځمکې حصه ده والرمل رمل دا شګې ته وایي شګه چې ده دا هم د ځمکې حصه ده فلا يجوز التيمم دې شیزونو سره خو تیمم کیږي اوس دې خوا بله خبره شروع شوه وایي فلا يجوز التيمم تیمم نه جایز کیږي په څه سره بالحطب لرګي ته وایي لرګي سره که څوک په لرګي تیمم کوي نو نه کیږي والفضة چې دی سپین زرو ته وایي سپین زر اردو کې ورته چاندي وایي نو په سپین زر چې دي په هغې که ته تیمم کوې نو نه کیږي والذهب او سره زر سونا نو دا سره زر چې دی نو د فضه ته چې دا فضه موږ ورته سپین زر وایو او اردو کې ورته چاندي وایي او فضه چې ذهب چې دی ذهب موږ ورته پښتو کې سره زر وایو او اردو کې ورته سونا وایي ٹھیک شو نو وایي دا مصنف رحمه الله وایي تیمم په یو پاک سیس سره کیږي تیمم په یو پاک سیس سره کیږي خو چې هغه پاک سیس د ځمکې یو قسم وي د ځمکې حصه وي لکه ځمکه خاوره یا کاڼې یا شګه نو دغه باندې تیمم کیږي دا یو خبره شوه دویمه خبره پکې واوره وایي فلا يجوز التيمم بالحطب نو د فا معنی ده نو او لا يجوز معنی ده نه جایز کیږي نه روا کیږي نه ټیک کیږي نه صحیح کیږي تیمم بالحطب په لرګي یا لرګي سره که په لرګي څوک تیمم کوي نو هغې سره تیمم نه کیږي والفضة او په سپین زرو د سپین زر چې کوم کالی وغیره وي یا سپین زر وي چاندي نو په دغې باندې دغه نه کیږي دا تیمم نه کیږي والذهب او په سره زر باندې تیمم نه کیږي ځکه وایي ګورې دې کې یو قاعده یاده کوي په کم سیس باندې تیمم کیږي او په کم نه کیږي د دې لپاره یو قاعده ده کم سیس چې په اور سوځي او هغه ایره کیږي یو سیس دی هغه دې اور ته ور واچو اوس دا قلم دی دا چې اور ته ور واچي دا سوځېږي دا بورډ دی که دا دې اور ته ور واچو دا سوځېږي دا جامې دي که دا دې اور ته ور واچو دا سوځېږي نو کم سیس چې په اور سوځېږي هغه سیس چې دی په هغه باندې تیمم نه کیږي او کم سیس چې په اور سوځولو سره هم نه سوځېږي چې په اور ته سوځي بیا هم نه سوځېږي نو دغې باندې تیمم کیږي اوس خاوره ده ته په دا هر څومره په اور کې ورچې که نه نو په دا خاوره په اور کې نه ایره کیږي یا که دغه شانتې کاڼي دي دا کاڼې ته راواخله اور کې ور واچوه نو هغه نه ایره کیږي دغه شانتې که ته دغه راواخلې شګه نو شګه چې په اور کې ور واچې نو دا هغه اور مړ کوي خو دا نشي ایره کېدی یا دغه شانتې چې دی بل داسې یو څیز خښته نه ده خښته دا بټو والا دا خښتې په اور کې ښه هم سوځئ او بیا هم چې ګوره دغه ایره کېږي نه بالکل هغې کې 24 ګنټې اور لګېدلی وي څو ورځې په هغې بټۍ کې اور لګېدلی خو دا خښته دا د ځمکې حصه ده نو دا نشي ایره کېدی نو په دقه چې کم سیز اور نه سوځئ په هغې تیمم کېږي اوس خاوره نه سوځېږي په دې هم تیمم کېږي خښته نه سوځېږي په دې هم تیمم کېږي کاڼي نه سوځېږي په دې باندې هم تیمم کېږي شګه نه سوځېږي په دې هم تیمم کېږي ټیک شوه او کم سیزونه چې په اور سوځېږي لکه جامې شوې کپړه شوه لرګی شو سپین زر شو سره زر شو دغه شانتې دغه شو دا قلم وغیره شو یا داسې شیشې وغیره نو په دغې باندې تیمم نه کېږي نو دا خو زمونږ دریم شرط و اوس څلورم شرط کې څه وایي الشرط الرابع شرط موصوف دی الرابع ورله صفت دی نو موږ به اول د صفت معنی وکړو وروسته به د موصوف معنی کوو نو دا وایي څلورم شرط د تیمم د صحیح کېدلو ایمسح معنی ده مسح کول مسح څه ته وایي یو ځای مږلو ته مسح وایي نو ایمسح مسح کول جمیع الوجه ټول تمام پورا مخ جمیع ټول یا پورا او وجه مخ ته وایي نو د پورا مخ مسح کول څلورم شرط دا دی په تیمم کې پورا مخ مسح کول
والیدین او دواړه لاسونه مسح کول کوم ځای پورې کول مع المرفقین ید یو لاس ته وایي یدین دوه لاسونو ته وایي نو یدین دواړه لاسونه مع المرفقین مرفق یو سنگل ته وایي او مرفقین د دواړو سنگلو ته وایي سره د دواړو سنگلو یعنی دواړو سنگلو سره لاسونه او پورا مخ مسح کول نو دا څلورم شرط شو چې یاره انسان دا دواړه لاسونه او پورا مخ په تیمم کې صرف یو ځل مخ پورا مګل دي مسح کول دي او یو ځل دا دواړه لاسونه د سنگلو سره دا سنگلې هم پکې مګي دی باندې هم دا مسح کې نو دا چې څلورم شرط دی نو که چېرته په دې مخ کې درنه د یو ویښته ځای برابرم په تیمم کې اوچ دا یعنی هغې له د لاس یو نړ په هغې د لاس رانښ کړو مسح دې پرې ونه کړه هغه باقي پاتې شو نو ستا تیمم نه کېږي او یا دې په لاس کې که چېرته یو ویښتم باقي پاتې شو په هغې باندې لاس دې رانښ کړو مسح دې ونه کړه نو ستا تیمم نه کېږي تر دې پورې کتابونه لیکلي چې داسې چشمې دې په سترګو وي هغه به لرې کړي پوره مخ په مګې دا د ویښتو د پاس دا د بڼو د پاسه چې راځی دی دا به مګې دا د دواړو دغه په مخ کې په منځ کې چې دا ځای دی دغه به مګې دواړو روزو په منځ کې دا به مګې د پوزې دا چې کوم ځای دی دا د پوزې دا سوري دي په دې کې به هم دا قچۍ ګوته وطن نه کړي چې د پوزې دا پرده نه چې دغه هم ورسره راشي نو دا به د پوره مخ مسح به وکړي ټیک شوه یو مسح خو دا شوه دواړه د دواړو لاسونو به مسح کې اول به دا ښي لاس نه دی دا به په دې ګس لاس کې کېږي نو دا ګس لاس به پوره په دې ښي لاس باندې پوره راکاږي سره د سنګلو او بیا به داسې راته وکړي او دا ګوتې به بیا داسې راکاږي او بیا به دا بل لاس داسې کوي او اخره کې به داسې کوي او بیا به اخره کې د ګوتو خلالو کې دا ګوتې به یو بل کې داسې ورکړي بس ستا تیمم پوره وشو نو دا څلورم قسم دی الشرط الرابع څلورم قسم ان يمسح جميع الوجه ان يمسح مسح کول جميع الوجه په ټول مخ ٹھیک شو جميع مضاف ته الوجه مضاف الیه نو پورا مخ نو موږ به داسې معنی وکړو پورا مخ په پورا مخ مسح کول والیدین او دواړه لاسونه مسح کول مع المرفقین سره د سنګلو سره دواړه لاسونه او پورا مخ مسح کول دا څلورم شرط دی د تیمم د صحیح کېدو پنځم شرط الشرط الخامس الشرط موصوف الخامس صفت نو دا کوم الشرط الخامس الشرط السادس دغه شانت چې الشرط الثالث الشرط الرابع الشرط الثاني الشرط الاول نو دا اولنې دا شرط چې دا موصوفي او دا چې کوم عدد دی دا صفت وي نو الشرط الخامس پنځم شرط ان يمسح مسح کول بجميع اليد با جاره معنا نه په جميع معنا نه ټول پورا الید ید په لاس په پورا لاس مسح کول په پورا لاس مسح کول او باکثرها او معنا نه یا باکثر په زیاتر ها د دې لاس یعنی یا په پورا لاس باندې داسې مسح وکړه پورا لاس یا د دې لاس په اکثره حصہ باندې مسح وکړه فلو معنا نو که چرته مسح وکړه بالاصبعین په دوو ګوتو باندې دوه ګوتو سړی چې دی داسې په دې دوه ګوتو باندې داسې مسح کوي دا لاس داسې مسح کوي نو بیا د ده وکرره او بار یې پې داسې مږي یا په دا دوه ګوتې په دې مخ باندې راکاږي پوره مخ په دلته کې وایي ان يمسح مسح وکړه بجميع اليد په پوره لاس باندې دا لاس نه دا پوره لاس په مخ باندې راکاږي دوه ګوتې به پې نه راکاږي او باکثرها یا د لاس اکثره حصہ باندې به مسح کوي فلو مسح نو که چېرته چا مسح وکړه بالاصبعین په دواړو اصبع یوې ګوتې ته وایي اصبعین دوو ته وایي اصابع بیا ټولو ګوتو ته وایي نو بالاصبعین په دوو ګوتو سره چا په دوو ګوتو باندې مسح وکړه وکرره او بار یې وکړه اوس ګوره زه دا دوه ګوتې د مسح لپاره استعمالوم نو دا دوه ګوتې چې دی دا زه داسې مږم په دې مخ باندې داسې ٹھیک شو نو که پوره مخ مې پکې مسح کړو داسې په دې دوو ګوتو باندې نو اوس درته وایي چې نه صحیح کېږي دا لا یصح تیمم نه صحیح کېږي نو وایي فلو مسح نو که چېرته مسح وکړه بالاصبعین په دواړو ګوتو سره
یعنی په دوو ګوتو سره وکرره او بار بار دا مسح وکړه حتی تر دې پورې چې استوعب پوره یې راګیر کو پوره یې کو لا يصح التيمم تیمم نه صحیح کیږي. ٹھیک شو. نو دا پنځم شرط شو. په پورا لاس باندې به تیمم کې د دوو ګوتو باندې به تیمم د په پورا لاس باندې به مسح کې په دوو ګوتو باندې به مسح نه کې. الشرط الثالث شپږم شرط ان يمسح مسح کول بضربتين په دوو ضربو سره، یعنی دوه ضربونه به وخی، یو ضرب به نه وخی، دوه ضربونه به وخی. ان يمسح بضربتين ان يمسح مسح کول بضربتين په دوه ضربونو. ضرب مطلب دا دی چې په ځمکه باندې دوه ځل لاس داسې وهل. یو ضرب چې دی یو ځل په ځمکه داسې لاس کېښودل او بیا هغه په مخ باندې یا په لاسو راښکل، یعنی د مخ دپاره یو ضرب دی، یو ځل لاس وخل، او د دوانو لاسونو دپاره دویم ضرب دی. نو یو ضرب ته یو ځل په ځمکه لاس دواړه لاسونه کېښودو ته ضرب وایي، او دواړه لاسونه دوه ځل کېښودلو په ځمکه باندې هغې ته ضربتین وایي. نو بضربتین دوه ضربو سره، یعنی په دوو ضربو سره مسح کول بباطن الکفین د دې تلو په دننه حصو باندې، اندروني حصه. نو دا دننه حصه چې ده دې ته د باطن الکفین وایي. کف چې دی د یو تلي ته وایي او کفین د دواړو داسو تلو ته وایي. نو دا دواړه کفین چې دي دا دواړه تلي د دې دا دنني حصه دا دننه حصه دا په ځمکه باندې یو ځل وخلو ته دې ته یو ضرب وایي، او بیا چې په دویم ځل په ځمکه کښېني نو هغې ته دویم ضرب وایي. لو ضربه که چېرته ووخلو ضربتین دوه ضربونه، دوه ځل دې لاس په ځمکه کېښودو فی مکان واحد په یو ځای باندې په دې یو ځای یو ځل لاس ووخه او هغه دې په د مخ مسح وکړه، او دویم ځل دې په دقه ځای باندې لاس ووخه او د دواړو لاسونو مسح دې پرې وکړه. نو دلته کې وایي جاز تیمم جایز شو، تیمم دې صحیح شو. ٹھیک شو. ځکه چې ځمکه باندې دې تا دوه ځل لاس ووخلو، په کوم ځای چې د اول ضرب والی او کوم لاسونه دې ایښي او په هغه ځای دې دوباره ووخله نو کېږي پرې بالکل پرې تیمم جایز دی. ځکه دا ځمکه چې دی دا مستعمل کېږي نه، لکه چې د اوبو په شان دی چې یاره کوم لاسونه دې په کوم اوبو وینځل نو په هغه اوبو باندې ته خپې نه شي وینځلی. ټیک دا خو اوبه مستعمل شو، په هغې نه شي وینځلی، خو ځمکه چې په کوم ځای باندې ضرب ووخلو په هغه ځای دویم ضرب هم والی شي. کذا دقشان اذا اصاب التراب، اذا کله چې اصاب التراب، اصاب معنی د اورسي یا اولګي، نو دلته به مونږ اولګي معنی واخلو. تراب خاورې ته وایي، خاوره اولګي ده. اذا کله چې اصاب التراب خاوره اولګي ده جسده د هغه بدن ته یا ومسحه او هغه مسح کړو، جسده د انسان بدن ته دغه ورسېدو خاوره ورسېده او ومسحه او هغه بیا ومږله. مسح معنی ده مږل، یو ځای مږل، او د څه په نیت باندې ومږه بنیت التیمم، د تیمم په نیت یې هغه ځای ومږلو نو صح التیمم. د دې مطلب دا دی چې یو انسان دی د هغه په جامو باندې یا د هغه په څادر باندې یا د هغه په پټکي باندې یا د هغه په مخ باندې یا په دې لاسونو باندې خاوره ولګېده، یو ځای کې روان دلته دوړه ده او د ده مخ باندې خاوره هغه دوړه ولګېده، د ده په لاسونو هم ولګېده. بیا که چېرته ده ته ضرورت راغی د تیمم کولو نو د ده په مخ باندې خو هسې مخکې نه دغه شته دی دا خاوره شته، بس صرف د په لاس د تیمم په نیت راکاږي، او په لاسونو هم خاوره شته بس د تیمم په نیت باندې په لاس راکاږي. نو بهشتي زیور رد المختار او تحتاوی دی لیکلی دي، دی فتاوی لیکلی دي چې یاره په دغه کې بیا دغه وخت کې د ضربونو وهلو ضرورت نشته چې یو انسان په ځمکه باندې لاس ووهي، یاره د یو انسان په مخ باندې د مخکې نه خاوره ده یا د یو انسان په لاسو باندې په خپله مخکې نه دوړه لګېدلې ده، بس د تیمم په نیت دی یو ځل لاسونه دا دواړه تلي دا دی په دغه په مخ راکاږي او دویم ځل دی د ګس لاس په ښي لاس راکاږي او دا بیا د ښي لاس په ګس لاس باندې راکاږي، د دې انسان تیمم صحیح شو. نو دا زمونږ سره د تیمم د شروط صحت التیمم د تیمم د صحیح کېدو په شرطونو کې 3 نمبر، 4م، 5م او 6م شرطونه. نو دا 8 شرطونه دي، انشاءالله راتلونکي درس کې به بیا 9م او 8م شرط وایي. نو راتلونکي درس پورې اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقت الكلام.